بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو زموږ سره دا معذوره ویني، دا د سرکی دی. د دې معذوره موږ دوه پیرې ویډیو کړې وه او د وی چې یاره ما سره سیکل وي او زه په هغه سیکل ګرځم او ځان له مزدوري کوم. یو خورکې د نن نه څه 20 ورځې مخکې موږ سره مدد کړی 43,000 روپۍ رالیږلې وې او په 43,000 روپو کې دا ویلو چې یاره هغه معذوره له پکې یو سیکل واله او نور چې کوم دی غریبانانو کې وویشه. د دې معذور نور سوال نه کوو، د وی چې بس ماله سیکل راشي او زه په هغه سیکل چې کوم دی وګرځم او ځان له پې مزدوري وکړم. دومره مې څوک نشته چې یاره دی راولي دی بله ورځ چا واخلې په دې سر باندې نو په پېښور کې بېهوشه پروت و. بیا مو سره هغلته کې یو سیکل ساز دی په سرکي کې، خدای دې وله قدر ورکړي چې دې ځان سره په موټر سایکل دې ځای ته راولي. نو د خبرې ذکر مطلب مې ده چې نن نه 20 ورځې مخکې هغه خور او نن 20 ورځې پس چې کوم دی زموږ د ملاقات کېږي او دغه سیکل هم چې کوم دی ورته واغسته او سیکل هم ورته ورکړه. په سیکل باندې دې څومره خوشحاله دي هغه د ده نه تپوس کوو. څنګه یې خوشحاله سیکل ټیک دی؟ اخور ته دعا کوه ښه. الله دې قدرت الله دې په بچو خوشحاله ساتي. الله دې په بچو قدرت. صحیح ده. اوس په مزدوري پې کې دا پیسې هم واله ښه، دا هم د خور د طرف نه والي څخه. صحیح ده. ستا بل ورور معذوره دي؟ ها کتونکو دا تاسو وینئ په خپل چم ګاونډ کې داسې معذوره وي ویلچیر ورته واخلئ. په چم ګاونډ کې داسې غریبانان تپوس یې کوئ. په پاکستان کې اوس خودکشۍ هسې هم روانې شوي دي. ګرانه ګراني د بجلی بل خلک ادا کي، د ګیس ادا کي، خوراک واخلي بچو له، اوس پلار لږې شي او زهر ورکوي. نو دا خبرې ځان ته مخې ته ودروې خو اوس هم کېږي. نو دا هر څه رانه پاتې دي، هر څه رانه پاتې دي. ما بله ورځ د جندول قلعه ذکر کوو، په هغې کې موجود وم. نواب شهاب الدین چې هلته په ازمکه کې پروت و او 2.5 ګزه ځای موږ دغه ځای هغه بنګله چې په څو کاله کې جوړه کړې ده خو هغه نصیب نه شوه، یوه شپه هم پکې نه ده کړې. نو دا را روانه روژه ده. په دې روژه کې په خپل ګاونډ کې خیال وساتئ. نه وي موږ ته رولېږئ. موږ له دنیا خلک راځي سهار رسي، داسې زنانه ډېرې راغلې وي خو دې ځای الحمدلله خالي لاس نه ځي. داسې په سوونو ویلچیرې موږ خلکو ته ورکړئ، سلایي مشینونه هم ورکړل خویاندو ته کونډو ته، ورسره چې کوم دی هینډ پمپ یې وکړئ. نو علم خان شیرپور فاونډیشن تر کومې چې وس وي خپل کار به کوي. نور نه په چې احسان کوو نه د چې احسان اخلو. ځان له آخرت موږ ښه کوو، څوک چې پیسې رالیږي هغوی ځان له آخرت ښه کوي. زما کار کلو کتاب دی او الحمدلله روان کار دی او په روان کار کې خلک مستفید کېږي او یو سلسله چې کومه ده هغه روانه ده. نو را روانه روژه کې علم خان شیرپور ملاتړ جوړ شي چې داسې غریبانانو ته فوډ پیکج هم ورکو او څوک ویلچیر یې اخلي رالیږي. نو ډېر معذوران لا سره په لیست کې دي. داسې کونډ دي څوک سلایي مشینان اخلي رالیږي چې هغه کونډو ته یې ورکو، ورسم پکې مره وي. انشاءالله سلسله په شریکه مخ په وړاندې بوځو. نور رانه هر څه پاتې دي. مننه کوم، خوشحاله و آباد اوسئ.